الله رب العزت موږ تاسو ته د درود شریف والا جب نصیب کی او ای بدبخت سړی هغه دی چې هغه درود شریف نه لري دی دا په ژوندګۍ کې په جبه باندې هغه درود شریف په خوله نه راځي دا بدبخت انسان دی د جنت لاره خطا کړه چې درود شریف یې شو چا چې درود شریف یې کړه د جنت لاره هېر شو دومره وعیدونه په درود شریف نه ویلو باندې راغلي دي ما او تا اسې ناسو پردی غیبت کو چغولی کو دروغ وایو خپل چوته او د بلا سپک وایو په ګنټو لګیایو په الله قسم ادي په موږ تاسو په اسانه باندې ذکر نشو کولی چې تسبیح را سری کاونټر را سری د الله په پیغمبر باندې درود شریف وایو صلی الله علیه و آله وسلم ټول مختصر ترین درود شریف دی افضل ترین درود شریف درود ابراهیمی دی موږ چې په مانځ کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا یو پیر موږ درود شریف وی لز گناهونه الله معاف کړه لز درجی چوتې شوي او الله رب العزت لس رحمتونه را باندې نازل کړه دا څومره خوشاله خبره ده او څومره آسان عمل دی چې موږ تاسو ته اهتمام کو په خپل موایو خپل بچو ته خپل نارینو ته خپل زنانو ته کشرانو مشرانو ته درود شریف د اهتمام وایو کور کې یو ټیم مقرر کو او پای کې د درود شریف ختم کو کینو په شریک باندې هر څومره چې مو وی لازمي نه چې دومره وایا ادي پاراړو سم تعداد نه مقرر چا څومره ویل شو یو پیر دومره لوی اجر دی یو سړی سل پیری وي څومره لوی اجر وي یو سړی زر پیری وي څومره لوی اجر وي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق کتابونو ذکر کړی دی یو صاحب راغه سائل سوال کون کې راغه چې ما ته سراکا صحابه کرام داسې خلکو او به څوک خالی لاس نه پرې خودو مونږ دوی څوک چرانس شي وغوښتو نو مونږ رټو بدر دو دوایو حالان کې سوالګری ته رټل نه دی پکار هغه کار څنګه دی کدا سوال حقدار دی او کنه دی باز وخت کې مونږ سوالګری دوایو مړه غټ سړی او ظلمي ځان له دیاړي مزدوري ولې نه کې سوال کې د دین من راغلی مو وایو ته بچ سور نه چور کوي مو ور کو بس ما معاف کړ دعا وکړه الله دې امداد وکړه راټه مو د رټل نمونږ من شو دا هغه کار دی کم کچ سوال کوي د لپاره وعید دا د قیامت نورز باندې با د په مخ باندې به غوخه نه غوخه د ساحل په مخ باندې سوالګر جار چا دلاس نشي دا د کار دی پوښو الله پوښ د قیامت نورز ما ته به رټونه مونږه اکثر ورټو بدردو ته وایو رټل نه دی پکار وست کیږي سوال ورکه چني ورکه رټه مو نوار د مدا کو د حضرت علی کرم الله وجهه په خدمت کې یو سوالګر راغی حاضر شو ما سره امداد وکا هغه وچ په دې ټیم کې خلاص نه سشتنه هغه سووي په دې لاس کې داسې چوف کو داسې په دې لاس کې وته کې خو د موټي بند هغه کس سائل بار دغه تو سوال کوي چې وې کده دا غینه دینارونو جوړ شي چا ته پوسو کو دا تاسو وي دا ما په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وي په لاس کې مې چوف کو دته مې ورکو ما جنور را سره سنشت دا ورکم الله پاک دا غینه دنانیر جوړ کو دینار جوړ کو محترم وارد مې دا کو کوم نور اسم نشو کوي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف ویل شو کنه آسان عمل دی روزانه درود شریف دار مانځنه بعد بلکې دعا نه اول او اخر کې درود شریف ویل د دې ډیر فضایل علماء کرام ذکر کوي چې تاسو غواړئ چې زما دعاګانې زما د دعا دې قبول شي مخکې ورسره درود شریف وایا
دا شي لکه دا تا په دې باندې مهر ولګو ځکه دا درود شریف د الله پیغمبر ته پیش کولی شي تا کوم دعاګانې غوښتې دي دا به مو سره د الله پیغمبر ته پیش ستا درود شریف پیش کولی شي دا هم پیش موږ تاسو اهتمام د درود شریف کو الله پاک دې عمل لا نصیب کړي